ګورئ قرآن کریم یو څو آیاتونه ارته یاما دا قرآن کریم د آیاتونو یو خپل اثر غوندي خدای پاک جل جلاله په درېمه سپاره کې په سورۃ بقره کې یو آیات فرمایلی دی الله جل جلاله فرمایي چې الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. او د خوشحالی خبره پکې دا ده چې وروستو الله تعالی دا حسم نازله کړې ده والله یضاعف لمن یشاء. خدای پاک جل جلاله یې د دینم زیاتی دا کومه اندازه چې په آیات کې ده. نو خدای پاک جل جلاله د نفلی صدقې دواړو پاره د آیات ته او د فرضی صدقې نفلی صدقه صدقه ده او فرضی صدقه زکات ته د هغې مثال یې ورکړی دی وی چې 1 روپۍ دا د نفلی صدقې او 1 روپۍ دا د فرضی صدقې د زکات د دې مثال داسې دی لگا د یو انسان چې د وږي دانا یو دانا الله فرمایي په ځمکه کې خخه کا په ځمکه کې یو دانا واچي د هغې نه پس هغې دانې نه یو ډنډر روزي او په هغې کې تاسو وګورئ الله فرمایي چې 9 وږي بیا او الله فرمایي چې په هر یو وږي کې 100 حبه زه څو دانې پیدا کوما سلسل دانې پیدا کوما. نو الله فرمایي چې په ځمکه کې تا واچوله یو دانا هغې نه 9 وږي راوواته او 9 وږو په جوار کې سلسل دانې ما پیدا کړې. الله جل جلاله فرمایي چې دا د کومې خبرې مثال دی دا ستا د نفلی صدقې چې د الله د رضا دپاره او د فرضي صدقې چې زکات ته 1 روپۍ ده چې الله جل جلاله په دربار کې خدای پاک جل جلاله قبول کړه او قبلیږي اله چې د الله د رضا دپاره ورته کړه. رب فرمایي تا 1 روپۍ ورکړه اجر به درته د 200 روپو میلاوږي. الله فرمایي 200 روپو مون خدای پاک جل جلاله سره زور دی چې دا خو خدای پاک کرم دی دا خو رب لا یزال داسم ویلا شو چې 1 روپۍ په یو باندې 1 روپۍ به ورکی خامخا به ورکی فرض د ورکی به او ثواب هم یو در کوم خزه ثواب به 10 در کوم خزه ثواب به 20 در کوم 20 چندا خزه 100 چندا 200 چندا 500 چندا. رب لا یزال خود دومره مهربان دی زما او پتا کې بے وفایی ده چې 1 روپۍ د زکات ورکړه یا د نفلی صدقې الله فرمایي نه 100 چندا او نه 200 او نه 500 او 100 چندا ثواب به په آخرت کې ورکوم. الله فرمایي او عجیبه خبره ده چې په دغه آیات کې مخکې څه ویل کېږي والله یضاعف لمن یشاء. خدای پاک فرمایي چې دا 900 خو هر مسلمان د پاره ده که خاصی که عامی خو چې د کومو خلقو په زکات او صدقه کې اخلاص ډیری کنه رب فرمایي زید 900 چندم زیاتوم چې چا د پاره ما خوښ شي. ګوره دینم زیاتې چاله به په زر چنده باندې ورکوي او داسې خلک دي چې چاله په 9,000 چنده باندې ورکوي او داسې خلک به چې چاله به په 9,00,000 چند باندې ورکوي او داسې خلک به چې چاله به په 1 کروڑ چند باندې ورکوي او داسې خلک به چې چاله به په 1 ارب چند باندې ورکوي داسې خلک به چې چاله به په 1 کرب چند باندې ورکوي. او د دینم زیات ځکه چې زما او ستا په لاس او په خوله کې خو به عدد ختم شي او شمار رب لا یزال په کې رب سره عدد او شمار نه ختمږي. دا یار دومره یعنی مونږ تاسو ته اعلان دی د 1 روپۍ 900 چنده یو دانا او وږي ما او تارا کټ کړو بیا هغه مونږ تاسو سپینو 1 دانې نه 900 دانې او خدای پاک جل جلاله پریکټیکلی دا کار ته خودلایم دی څنګه چې 1 دانې نه 900 دانې جوړولای شم ستا د 1 روپۍ نه 900 روپو ثواب جوړولای شم. الله فرمایي دا داسې نه چې ما او تا غوندې نه لیدلې ما او تا لیدلې ده یو دانې نه یو ډنډر او پاغي کې بیا وږي او پاغي کې بیا کم از کم سلسل دانې ما او تا څو پیره کتلی. نو خدای پاک جل جلاله
دا د دې خبرې دلیل دی چې الله قادر دی په دې باندې ته ولې رستو کېږي ولې شاته کېږي ته ولې بیا د محبت دعوې کړې الله او اسلام سره او عمل د الله د محبت هم په خلاف دی او عمل د اسلام هم په خلاف دی